خزه به ټیک شو خیر به ټکټ کو دا اوس چې کوم نه مونږه د الپورې چې کوم بازار دی پل دی دا پل ډېر د پخوانه دغه په یو بل سایډ ته کوم خور چې راغلی ډېر ښایسته دا په دغه سایډ باندې مونږه روان یو او دلته کې زمونږه خالد خان شنګلا الله تعالی دې جنتونه نصیب کړي الله تعالی دې خاندان چې کوم نه هغه بختور کی هغه چې نو نشته د کنه مونږ به د طرف ته د سپاین ته پوسو کوم دا روډ چې نو دا وس بشام سایت ته چې کوم دنو تاو شوی د دلته کې دا اپیسو چې مونږ کله هم راتلو نو هغه بدل ته زموږ استقبال ته ولاړو الله تعالی دې جنتونه نصیب کړي اوس مونږ په دغه روډ باندې داسې روان یو اور डी एस पी हेडक्वार्टर شانګلا چې کوم د فضل الهي دا غي اپس روانو تقریبا 2 بجې دي زموږ سفر چې نو دا دغه د سوت د تاسو د الپورې بازار وکړو الپورې چې کوم د شنګلي ضلع هډکوارټر دی ډېر تنګ هډکوارټر دی خو په غرونو کې د غرونو په لمنو کې بس هم د تزمکه چې کوم د هغه کې دی شیو دغه تاسو کتله اوس دا سایډ چې کوم موږ روان یو دا روډ په مخه بشام ته تللی او د بشام نه اخوا دا لارې بیا موږ تاسو ته خایو حلیم اسد صاحب چې کوم زما سره ناست زما د همیشه سفر مرګره د په ډرایوینګ سیټ باندې له زو سره بیخي چې کوم نه دلته کې په دې بل سیټ باندې ناسي موزم سفر په مخ کې روان دي د شنګلې د غرونو خپل خوند د مخه مخ ډیره کوي غونته کې تاسو وګورئ ځنګل دی په او څنګه چې پټا باندې راوړل نو ځنګل شروع شي دغه وریځي ګټان او دغه ډیره کوي غرونه د دې خپل خوندونه دي پاتې ده کوزا الپورې دغه سړک فلحال خو چې کوم نه ټیک ته بد نه دی دا کوزال پورې ده د کوزال پورې بازار دی دلته بیا زموږ خالد خان کور الله تعالی دې جنتونه نصیب کړي ان شاء الله چې دا غاړي رازونو بیا به ورزو د خیر سره پټانا باندې یار دغه مخامخ آبادې تاسو ګورئ د خلکو چې په دې غرونو کې په کوم انداز باندې کړي دي ډېر خوند کوي ډېر زبردست د کوزي الپورې بازار چې دی نو دا لګیا دی اوس پکې مونږ تیریږو د دې نه حافظ الفوري چې کوم شاعر دی ادیب دی دا هغه هم وجه دی کوزي الپورې او دا مونږ دغه بازار ختم شو بشام سایډ ته چې کوم دی زمونږ تک روان دی ډېر ګڼ او ښایسته ځنګل دغه مخامخ غرونو کې او بیا دغه کورونه تاسو وګورئ چې څومره دنګ غونډۍ دي او په هغې باندې جوړ شوي دي رحیم آباد چې دا دیزی کې نه بشان چې کوم دی هغه تقریبا 30 کیلومتر راځي مونږ لګیاو تیریږو حلیم صاحب زما سره ناست دی په ډرایوینګ سیټ باندې دی او زه په خپله باندې ورسره به د ګاونډي سیټ ناست یم او زموږ سفر روا دوا دی دسو ته او د دسو پورې چې څومره پاسیبلیټي وه کوشش دا ده چې لایټ او نور نو مونږ تاسو ته دا منظرونه ښایو د دې ځای پورې چې کوم دی نو دغه خوړ زمونږ د سړک نه ښی طرف ته او اوس په دې ځای کې دا کم کلی دی لکه ها بهرحال دلته دا سړک چې کوم دی نو هغه دې طرف ته شو او خوړ دغه طرف ته شو دغه چیناران ولاړ دي او دا بود ګټه چې کوم دی د دې نه خوړ هغه طرف ته شو سړک ښه دی دا د ما په خیال چې د امیر مقام هم کاوشونه دي بیلې بابا مخامخ دغه کلی را روان دی بیلې بابا
بیلې بابا بازار بشام ته زموږ سفر رواده وه روټۍ چې کومه وه نو هغه فضل الهي ډي اس پي هیډ کوارټر چې کوم دی نو د هغه سره وه او ډېر ښایسته بندوبست یې کړی و روټۍ مونږ وخوړه د بیلې بابا بازار نه تېرېږو او ښه اوږد بازار دی تقریبا سکم کیلومیټر داسې دی ښکاري دا ته دغه ځای کې د اینډ دی او دا د بیلې بابا بازار چې کوم دی ختمېدونکی دی او زموږ سفر بشام سایډ ته روان دی د خواوشا کورونو د غرونو په سرونو کې دغه کلي دغه کورونه دا هغې طرف ته هم تاسو وګورئ او ورسره چې کوم دی نو بیا هغه بره دغه هم وګورئ پته نه لګي چې دې ځایونو ته سړکونه ختلي دي او که نه خو دغه سړک زما په خیال چې تللی دی دغه وګوره دغه کلو ته سړک تللی دی مخکې موږ دا خبره کوله چې دې ته به نه تللی خو به هر حال سړکونه چې کوم دی چې د کوم حده پورې پاسیبیلیټي شته نو هغې ته تللي دي او باقي دا ډېر تنګ او ولاړ غرونه دي نو داسې یو ګران کار هم دی خو کورونه او کلي ټول هم په دغه غرونو کې دي ځکه چې اواره ځمکه چې کوم دی نو هغه دې سایډ ته زما په خیال چې ډېره زیاته کمه ده یو پاره بیا دغه کورونه دغه آبادۍ چې کومې دلته کې چې کوم دی نو په غرونو کې دي ورسره نختر دي ځنګل دی او دا سړک د نیشنل هایوے اتھارټي پراپرټي ده هغې جوړ کړی دی او واضح خبر ده چې چونکه امیر مقام خان چې کوم دی نو هغه دا د هغې حلقه ده نو دا ټول کاوشونه دا د هغه به ښکاري او بیا هغه یو جومات ډېر په ښایسته ځای کې او ستا خبره چې دغه اواره ځمکه ده چې سړک پکې تللی دی او د دې سړک نه کوزه چې کوم دی نو بیا دغه خوړه دی دا تاسو وګورئ او نور چې دی نو ټول دغه غرونه دي د شنګلې دنګ دنګ غرونه او دنګ دنګ نختر او په دغه ځایونو کې چې کم داسې لږې اوارې ځمکې دي نو په هغې باندې بیا کورونه جوړ شوي دي کاکډن چې کوم دی نو دا بازار تیر شو نو مونږ ډېر وروسته ولیدو خو بهرحال دغه هم یو بازار و دا خلک ګورئ تاسو مارکیټ ته چې کوم دی نو را روان دی د غرونو نه او دغه ګاډي په مخ کې بشام ته روان دي مونږ هم روان یو او یو ځل بیا زه تاسو ته هغه آبادۍ چې کومې ډېرې زیاتې چې کوم دی نو په دې غرونو کې په داسې انداز جوړې دي یار سړی وایي چې دغه طرف ته به لکه دا خلک ځي څنګه خیجي به څنګه ډېر زیات دنګ غرونه ډېر زیات دنګې دغه آبادۍ ډېر په ګران ګران ځایونو کې چې کوم دی نو دا خلک پاتې کېږي او اوسي دا هم پکې یو بازار راغی زه ګورم چېرته بورډ چېره دا هم مین بازار ډیری او ډیری دی بالکل دغه بورډ لګېدلی دی دا ډیری بازار دی د الفورۍ نه زموږ سفر بشام طرف ته چې کوم دی نو دا روا دوا دی او دغه لوی لوی دغه دې ځایونو د غرونو په نسبت باندې چې کوم دی نو بهرحال دا بازارونه چې کوم دی نو لکه لوی دي او یو څیز دی چې خلکو ګاډي چې کوم دی نو هغه راوستي دي او په روډ یې ودرولي دي او بیا دا پلاین کوچ ته ګورو څومره غلط کار پارکینګ کوي یا دا بل ګاډی ولاړ دی نو دغه بیا د ټریفک مسلې دلته جوړیږي او د الفورۍ د بازار نه بغیر موږ دلته کې د ټریفک اهلکار چې کوم دی نو هغه هم موږ ونه لیدل د ډیری بازار چې کوم دی نو دا ختمیږي لګیا دی او د هغې نه پس زموږ سفر بشام طرف ته روا دوا دی چې د بشام نه بیا موږ دسو اپر کوهستان ته ځو دغه هغه خوړ دی چې کوم باندې زما په خیال چې خان خوړ ډیم چې کوم دی نو هغه جوړ شوی دی صحیح ده سفر زموږ بشام طرف ته روا دوا سوی دلته چې د الفورۍ د تانې حدود چې کوم دی نو دا ختم شو او زما په خیال چې د بشام
د تانې حدود شروع کېږي نو دا خبره واضحه کوي چې بشام چې دی نو دا رانږدې کېدو والا که نه به تقریبا داسې 15-20 منټ لار به د دې ځای نه وي خو مخامخ څنګه نو تاسو ګورئ په دغه باندې زموږ دا سړک چې کوم دی نو دا تللی دی او مخامخ غرونو ته چې موږ ګورو د شنګلې غرونه ډېر زیات تنګ دي او ټوله آبادي چې کومه ده نو دا په غرونو کې آباده ده خلک په غرونو کې آباد دي او ځکه د دې ځای کې نه خلک د مزدورۍ دپاره چې کوم دی نو د کویلې کانونو ته ځي او هلته کې بیا عجزان اکثر دلته د هغه ځای نه حادثات کېږي په کانونو کې او مړي چې کوم دی هغه دلته راځي خو دا تاسو وګورئ دغه مخامخ یو ډېر دا څومره دنګ غر دی او په دغه دنګ غر کې ډېره ګڼه آبادي چې کومه ده نو دغه موجود ده کروړه چې کومه ده د کروړه په پښتو ساده پښتو کې مطلب چې شنګلې والا یا سواتیان یا موږ ورته کروړه وایو مخکې آبادي چې کوم ده د کروړې را روانه ده دې ځای نه د کروړې بازار دا شروع شو او بدا یو خبر د علیم صاحب چې ځنګل چې کوم دی نو د شنګلې چې څومره آبادي په غرونو کې ده نو هغومره چې کوم دی نو ځنګل چې دی نو دا محفوظ دی ټریفک پولیس مې دلته ولیدل په کروړه کې کروړې بازار لګیا دی تیریږو تی مونږه او د کروړې بازار امکان دا دی چې بیا مونږ ته بشام چې کوم دی نو دی رانږدې کوي کروړې بازار ځکه چې خلک چې کله خبره کوي نو یاره کروړه او بیا بشام